بنات الصلب سو حالات دي بنات الصلب هلکه صلح خپل دغه دي کنه هلکه د بنات الصلب لپاره حالت دي بنات الصلب پیژنې هغه خپل لوریانې استاد صلب د ملانه پیدا دي خپل لوریانې پرکټه مرکټه نه ها یا رضاعین نو رضاعی پیژنې رضاعین نو خپل نوریانې دیتا بنات الصلب وي د بنات الصلب د باره څو حالتونه دي درې حالتونه دي یو نسب دی یو نسب دی چې یو وي ورونه مونه ورسره نه وي صرف دا یو وي نسب زید وفات د دې نه یو بنت پاتې ده یو ترېنه د زید بنت نسبت پچاته کې میت ته پکې د زید بنت او د زید درې اخي اعیانی دي درې پکې ورونه اعیانی دي که بنت یوه ده نو د بنت لپاره نسب دی او تین اخي اعیانی دي دا عصبه دي مسئله کې چې صرف نسب راشي مسئله د څونه دونه 1/2 دی ته پاتشه او سبت خواغه ملاوی چې ما بقیه د زمین اصول 1/2 حالکه 1/3 باندې برابر تقسیمیږي کم نسبت ته بچي نسبت د تباین نسبت د تباین کې قاعده دا ده چې کل د دروس براواله ضرب به کې په اصل مسله 3 دونی 6 حالکه پچه کې نسب 3/6 او باقی 3/6 دا 3/3 برابر تقسیمی کنه 1/6 1/6 میں ورسیږي یو کرله کې به ټول لیکي چې خل در باندې رانش او حالکه دا 3 او 1 حالکه مساله دې د چی صحیح ده ٹھیک شوله او دویم نمبر حالت چې دی سلسان دی څه دی سلسان خو پیژنې که نه 2/3 سلسان څه ته وایي 2/3 دویم نمبر چې د یوې نه زیاتې وي نو سلسان به وي چې د یوې نه زیاتې وي نو څه به وي هلکه زید وفات د زید نه را 15 بنتې پاتې شوې 5 بنتې نه پاتې او یا لکه سوترنه 2 عم ترونه تی پاتې هلکه چې یوه بنته وي نسب کې د یوې نه زیاتې سلسان دی دا خو 15 دي سلسان دی او دا 2 عم چې دي نو دا عصبه دي مسئله کې چې صرف سلسان راشي نیاز باچانو مسئله به د سونه وي صرف سلسان راشي هم توحیدی 3 نه وي بلې غلطه او بخپله سلسان 3 2/3 او 1/3 حالکه 2/5 برابر تقسیمیږي او 1/2 برابر نه تقسیمیږي په 2 طایفو کسر دی پسو حالکه چې په 2 طایفو کسر دی اختصار نه کیږي د 2 او د 5 په منځ کې کم نسبت دی تباین رؤوس او رؤوس په منځ کې تباین نو کله په کل کې ضرب ورکې 5 دونی 10 لو په اصلي مسله کې ضرب ورکې چې 3 دی 10 سینی 30 په 30 کې سلسان 10 دونی 20
یا لکه پوه پې شولی 20 په 5 برابر تقسیمیږي 5 4 20 5 4 20 4 4 में ورسېږي 4 बटा 30 और 4 बटा 30 हर वाहिद को दो नशी का 30 हाँ असल के 30 देखा 20 और 10 पर 2 बराबर तकसीमेगी 5 बटा 30 5 बटा 30 पे और रसीद जहन में क्यों रसीद हाँ 20 दा 25 के सुल्तान देखा ना 25 के सदे सुल्तान अول یو 16 برابر کده 3 پاړه کوا 3 10 یو 16 10 دی او سلسان پکې 20 کوي چې ماته د آسان معلومیږي نو د 10 لو په 2 کې ضرب ورکې 10 دونی 20 25 کې سلسان دی او باقی سو پاتې شو 10 کې 10 دا لکه پوه شولې په دې خبره ها دا چټول راجمه کوم د 25 پتی جوړیږي ذهن ته جوړ رسیدل نو دا سویم نمبر حالت دا دریم ترازی اول دا سبق وایي احوال بنات الصلب واما لبنات الصلب فاحوال ثلاث النصف للواحده والثلثان للجزئين فصاعدة كزيت في الدواء او یا لکه دریم نمبر حالت ومع الابن للذکر مثل حظ لکه دریم نمبر حالت وران دریم نمبر حالت عصبه دی عصبه بالابن لکه چې کله وسره د بن خپل ابن را لزو یعنی رور وسره راله چې رور راله دا به عصبه یو للذکر مثل حظ الانثیین قاعده و پکې جاری کیږي عصبه بالابن زید و 5 15 بنتی دي او یا لکه 2 ابن دي نو بنتو سچ ابن راله نو دا عصبه شو ټول څه شو او للذکر مثل حظ الانثیین قاعده به پکې جاری کیږي للذکر دلته به موږ رؤوس فرضیه جوړو ها رؤوس فرضیه 2 ابن بس ډبل کو 2 4 او 5 الکه مسله د 9 نه دې ته په سنگل ورکو 1 بټا 9 1 بټا 9 1 بټا 9 1 بټا 9 1 2 3 4 5 او دې ته بڑا بول ورکو 2 بټا 9 2 بټا 9 یا لکه پور پښولې خبر آسانه ده ذهنم تور رسیدلو په پښولې خاص په دې مسله باندې پوښتنه نو ومع الابن او سره د ابن نر للذکر مثل حظ الانثیین مذکر سره راشي نو په مثل د حصې د دوه مؤنث او هو دا مذکر چې دی ابن چې دی يعصبهن عصب ګرځوي هن دی بنات چاله را یا لکه پوه